سلام علیکم عزتمن زموږ د نننۍ معلومات د علي شاه په باره کې دی. علي شاه 007 د نن نه 2 ورځې مخکې نکاح شوې وه او ویلي و چې انې زه به ډانسونه نه کوم، خو د علي شاه اوس د خپل خاوند بدخلافي وکړله او وایي چې انې زه به ډانسونه کوم. دی داسې د خپل خاوند سره څه جنګ جګړه راغلې ده او د خپل خاوند سره اوس ضد کوي. عزتمن د دې ویډیو کې تاسو ته زه ټول معلومات درکوم. د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګي کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټالۍ نشان ووهه چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو علي شاه 007 د نن نه 2 ورځې مخکې د یو باجوړ سیمې خلک سره نکاح شوې وه، خو د هغه د دې نه مخکې بله مشاعرې ښځه هم وه، خو د مشاعرې ښځې نه یې 4 بچي دي. عزتمنو د باجوړ سیمې خلک غوښتل چې زه د علي شاه 007 سره واده وکړم. چې په کومو خواهشاتو یې علي شاه سره واده کړی نو هغه خواهشات په علي شاه کې نه او نه پکې هغه خوبیانې وي. اوس د باجوړ سیمې خلک د علي شاه سره خفه دي او وایي چې علي شاه کې هغه څه خوند مزه نشته دی چې کوم په ډانسونو په ټیم کې دی کې او زما خوښه شوي. که عزتمنو چې علي شاه 007 د خپل خاوند خبره نه مني، ځکه چې د باجوړ سیمې خلکان ډېر عزتناک وي او غواړي چې خپله ښځه ډېر په حیا عزت کې وساتي. ځکه عزتمنو علي شاه 007 سره دغه باجوړ سیمې خلک خفه دي او وایي چې زه دې ته وایم چې په سر باندې روپټه واچوه او دا په سر باندې روپټه نه اچوي او حیا عزت کې نه ګرځي، او دې ته وایي چې صحیح شلوار واچوه خو دا صحیح شلوار نه اچي او تنګې جامې اچوي. د باجوړ سیمې خلک ورته وایي چې یعنې تا موږ په شرمونو باندې مه شرموه، ځکه چې موږ د حیا عزت پښتانه خلک یو او ته چې ما د دې دپاره نه یې راوستی چې ته ما دلته کې وشرموې. عزتمن اوس علي شاه د دې خپل خاوند په خبرو باندې خفه ده او ویلي دي چې تا خبره تا ما ته د واده نه مخکې کړې وې نو ما به تا سره یعنې واده نه وې کړی، خو اوس زه ډېره مجبوره یم، حتما به زه اوس ستا خبره منم، خو زړه مې غواړي چې یعنې له غوندې خفګان تا نه وکړم. اوس علي شاه وایي چې زه مې خپل خاوند نه ډېره خفه یم، ځکه چې ما ته تر اوسه پورې خپل مور او پلار داسې خبرې نه دي کړي چې څنګه خبرې اوس ما ته دا خپل خاوند کوي. عزتمنو دا ډمه ښځه ده، دا هېڅکله نه ښځه کېږي، ځکه چې دا آزاده مخته ده او دې باندې چې پابندي ولګي دی لازمي میاشت نیمه سخته دې ته وي. دا به اوس ډېرې چغې وهي، خو دا د باجوړ سیمې خلکان دي، دوی دغه ښځه به سمه کړي او که نه. زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټالۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.